بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاخلاص دا مکی صورت دی، د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. مخکې په سورة اللهب کې په هغې کې د عبدالعزا ما تاسو ته ویلي چې د خپل نوم عبدالعزا و. الله سبحانه وتعالی دا نه غوښته چې په خپل کلام کې د ده دا نوم ذکر کی، ځکه دی اصل کې د غیر الله بنده و. نو الله سبحانه وتعالی دا ابو لهب په خپل لقب سره ذکر کو. په دنیا کې ورته ځکه ابو لهب ویل کېږي چې مخ به یې د اور په شانتې شغلې کولې، ښایست ول الله پاک ډېر ورکړی و. نو په دنیا کې په دې لحاظ سره دا د لقب دی ابو لهب، او څنګه چې په دنیا کې دا لهب دی دا د لقب دی، دغسې د قبر د مرګ نه بعد هم د لقب ابو لهب دی چې شغلو والا اور ته به داخلېږي. ځکه دې سړي دا د نبي علیه السلام خاندان والا و، لیکن د الله د محبوب په دشمنۍ کې د حد کړی و. څنګه چې دغسې د ده ښځه وه، نو په دې صورت کې د سورة الاخلاص نه مخکې د عبدالعزا د دنیا او د آخرت د عذاب ذکر وشو. اوس په سورة الاخلاص کې د دنیا او د آخرت د عذاب نه به څنګه بچ کېږي د هغې د نجات ذکر دی، د هغې نه د خلاصي ذکر دی. د دې صورت شان نزول فرمایي د قریش مکه او کفار راغلل نبی علیه السلام ته، نبی علیه السلام ته یې ته چې دا بار بار مونږ ته د الله پاک د یووالي خبره کوي، ته چې بار بار وایي چې الله جل شانه په خپل ذات او صفاتو کې یکتا دی، نو وی ته مونږ ته د خپل ذات د خپل رب نسب بیان کا، د سرو زرو نه جوړ دی، کو د سپینو زرو نه جوړ دی، د څه نه جوړ دی. نو دا صورت د هغې په رد کې نازل دی. الله سبحانه وتعالی خپل محبوب ته فرمایي وی اے محبوبه قل اوایا هو دا ضمیر دی، د دې مرجع چې دا د ضمیر مرجع مخکې ذکر کېدل پکاري، لازمي چې د هغې مرجع د مخکې ذکر شوي. لیکن مفسرین کرام رحمت الله علیهم فرمایي وی الله سبحانه وتعالی او قرآن کریم او آخرت دا داسې څیزونه دي چې د دې مرجع ته مخکې چې دې ته کله ضمیر راجع کوي نو لازمي نه ده چې د مخکې د صراحتاً ذکر وي. د هر مسلمان او د هر مؤمن په زړه کې د الله وحدانیت او د الله د کلام سره مینه او د آخرت د یاد دا د هر مؤمن په زړه کې هر وخت کې په دې کې مرجع لازمي نه ده. نو قل اووایه ورته هو هغه الله چې تاسو یې تپوسونه کوئ، تاسو وایئ چې موږ ته نسب بیان کا، تاسو وایئ چې د څه نه مرکب دی، نو هغه الله چې تاسو یې منئ. مخکې ته مونږ ویلي په سوره یونس کې داسې آیتونو کې تیر شوي دي، مشرک چې هم کله مجبور شي، کافر چې هم چې کله مجبور شي بله لارې نه نو بیا الله جل شانه ته آوازونه کوي. حتى إذا جرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. دا سه ډېر آیتونه تیر شوي دي. نو محبوبه ته ورته ووایه هغه الله چې تاسو یې منئ، چې تاسو ورته په اوازونه کوئ، هو هغه الله هغه الله دی، احد هغه الله جل شانه هغه یکتا دی، یو واحد دی، یو احد دی. واحد چې دی نو په هغه باندې اعداد بنا کېږي، خو احد یو داسې دا احد داسې لفظ او کلمه ده چې په دې باندې احد اثنان ثلاثه اربعه داسې نشي ویلی. نو الله جل شانه هغه یکتا دی، الله جل شانه د څه نه مرکب نه دی. الله جل شانه هغه یو ذات دی، په دې احد کې کمال، په دې کې کمال یووالی دی، او په دې کې اشاره ده نفي د شریک ته په ذات کې، او نفي د شریک ته په خالقیت کې، او نفي د شریک ته په ربوبیت کې، دا رنګ نفي د شریک ته په الوهیت کې او په صفاتو کې، او اشاره د نفي د صفاتو د مخلوق ته چې الله جل شانه
د مخلوق الله جل شانه یو داسې ذات ته لیس کمثله شی نه د الله د ذات په شان د چا ذات شته او نه د الله جل شانه د صفات په شان د چا صفات شته څنګه چې الله جل شانه ازلی دی دغه سي د الله جل شانه صفات ازلی او ابدی دي نو احد په دې کې دا سمرا شرکیات چې دی په دې کې د اغیرت دی الله الصمد او الله جل شانه هغه به حاجت دی الله الصمد الله جل شانه هیڅ چاته هم حاجت نشته د حضرت اکرمه عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل لی هغه فرمایي صمد هغه ذات ته ویل کیږي چې هغه ته خلق سوالونه کوي او په حاجتونو کې هغه ته आवाज کوي او دا رنګ دا صمد پدې کې رد دی په هغه چا باندې چې هغه الله جل شانه هغه سره نور شریکان هم مني نو احدن چې مخکې ذکر شو دا د سره صمدیت لازم دی چې یکتای نو هغه له پکار چې هغه چې یکتا ذاتی نو دغه شان سره مناسب دی چې هغه د صمد وي هغه د چاته محتاج هم نه نور ډیر اقوال دی بګي مختصر ذکر کو لم یلد الله جل شانه هغه د هغه نسوک پیدا نه دی مخکې ذکر شیری ولم تکل له صاحبہ نه د الله اولاد شته نه د الله پاک بیبي شته الله جل شانه د داسې عیوب نه پاک دی نو په لم یلد کې لم یلد ولم یولد په دې کې رد په هغه عیبونو باندې چې هغه د الوهیت سره منافی دي چې هغه د الوهیت سره منافی دي د هغه باندې دا رد شو چې نه د الله نه څوک پیدا دي ولم یولد او نه الله جل شانه د چانه پیدا کړی شوی دی ولم یکن له کفوا احد ولم يكن له كفوا احد دا په اصل کې داسې دی لم يكن احد كفوا له ولم يكن له كفوا احد او نشته دی د الله جل شانه هم صفات د الله جل شانه هم صفات هیڅ کوم نشته کف برابر ته ویل کیږي بل معنا دا چې بیبي نشته کفوا کې ته اشاره ده او کفوا الله جل شانه هم صفات هیڅ هم نشته بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دا سورتونه چې دي اخري دوه سورتونه مسند احمد د احادیث مبارکه او کتاب دی په هغه کې نقل لی حدیث مبارک دی پکې هغه فرمایي چې نبی علیہ السلام په هغه باندې لبید ابن عاصم او دا غلونو دا يهودي او منافقو نبی علیہ السلام ته نږدې کېدو او د نبی رسول الله سره ظاهري مینه کوله لیکن د زړه منافق او يهودي مو نو د نبی رسول الله یو خادم او د نبی رسول الله خدمت وکاو د نبی رسول الله د خادم نه صفه چل ول باندې هغه د نبی رسول الله منګز هغه حاصل کړه د نبی رسول الله وخت مبارک را حاصل کړو او بیا دو او د دلونو په نبی رسول الله باندې جادو کو او هغه یو تار چې دی هغه په یو غوټه ولا ورکړه یو لس غوټه ولا ورکړي او په اره غوټه کې یو ازغه کې خودو او هغه بیا وړو او بئر زی اروان دا یو شال کو یو الته کې د ګټه د لاندې خخ کو نو نبی له سلام د ځان خبر نو نبی عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي نبی له سلام با اکثر یو کار به نو کړي او نبی له سلام به دا کار ما کړلی حالانکه نبی له سلام به نو کړي خو فرمایي چې د نبی سلام کم د جسم لحاظ سره خبره وا نبی رسول الله باندې بهیر د بتراتلو لیکن کما چې د شریعت سره د شریعت باندې بنا کم د شریعت سره تعلق دی هغه باره کې نبی رسول الله چرته هم یو خبره نه د ګډوډ شي په جسم مبارک باندې تکلیف راغلی او ډیر زیات تکلیف پوي نو فرمای نبی علیہ السلام یو ورځ عائشه صدیقه رضی الله عنها ته وی عائشه ماته الله جل شانه زما د مرض علاج خودو عائشه صدیقه رضی الله عنها ته فرمایي سرنګا نو ته فرمایل وی د شپې یو دوا فرشتي راغلوي یو فرشتہ خپوت ناستو بل سر ته ناستو یو فرشتي د بل نن تاسو کوی د صاحب لسه چللې هغه بل وته د باندې جادو شوی دی وی جادو په چا کړلې نو وته وی لبید ابن عاصم او د لونو په کړلې وی هغه چرته هغه جادو هغه مواد چرته دي ورته بئر زی اروان او دغه رنګ دغه د ګټه د لاندې دا پراته دي نبی علیہ السلام عمار ابن یاسر رضی الله عنه زبیر رضی الله عنه علی رضی الله عنه دای اولګل او زه واته او یو تاسو لاړ شي او
دغه چې دا هغه منګز دا سیزونه راوړی. هغې چې کله لاړو یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام په خپل باندې لاړو. نبی علیہ السلام چې کله وکتل نو وی چې ما ته په خوب کې هم دا ځای ښودلی شوی. او بل روایت کې دا راځي د صحابه ولیږل وی دی لاړو او دغه منګز چې د کجوري په هغه څنګه کې یخي او په کجوري کې په کوم ځای کې کجوري هغه پکې پخېږي او کجوري چې دی هغه پکې راټوکېږي په هغه شاخ کې دا یخي او د ګټه لاندې. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله نبی علیہ السلام به یو آیت لستو دا آیتونه قل اعوذ برب الفلق معوذتین چې دا 11 آیتونه دي او هغه 11 غوټې وي. نبی علیہ السلام به یو آیت لستو یو غوټه به کولاوي دا چې کله نبی علیہ السلام 11 آیت وي من الجنه والناس نو هغه ټول غوټې چې دی هغه پرانستې شوې. نبی علیہ السلام هغه فرمایل چې زما د جسم نه مکمل تور باندې بوج چې دی هغه ختم شو. نو دا هغه ظالمان چې په نبی رسول الله باندې جادو کړو نو دینه دا جادو چې دی د نبوت سره منافی نه دی. په نبی باندې په ولی باندې په هر چا باندې دا جادو کیدی شي. خو د هغې دپاره دا اصل صورتونه دا دواړه چې دي دا درې واړه نبی علیہ السلام چې به کله د شپې وده کېدو دا درې واړه صورتونه به درې پیرې وي. یو پیره به دا درې صورتونه وي نو په خپل لاس مبارک باندې به شوک کړو او بیا په ټول بدن باندې راکاږلو. بیا به دا درې صورتونه وي په خپل لاس مبارک باندې به شوک کړو په ټول بدن بیا راکاږل. بیا به دا درې واړه وي بیا به شوک کړو بیا په خپل بدن باندې راکاږل. دا د نبی علیہ السلام سنت دی موږ تاسو له پکار دي. کو د جادو نه بچ کېدل غواړو د جادو نه حفاظت هغه وجه زمونږ دی وشوي نو چې مونږ دا درې صورتونه ساره ماښام د دې اهتمام کو نو هېڅ چېرته په عاملانو پسې په هېڅ چا پسې هم ګرځېدل نه دي پکار. دغسې یو دعا د بله چې د هغې اهتمام ورسره وکړي شي. کعب احبار رحمه الله فرمایي هغه دعا وي کو دا دعا موږ سره نه وي نو د یهودیانو موږ نه په جادو باندې خران جوړ کړي. هغه دعا مشهور دعا د اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. چې دا دعا سره یاد کړی شي د دې اهتمام کیږي نو ان شاء الله د جادو نه د هغې نه به موږ تاسو محفوظ یو. قل اویا ای محبوبه اعوذ برب الفلق زه پناه غواړم. قل اویا اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا باندې. فلق هر هغه شیز ته ویل کېږي چې هغه اوچ وي او د هغې نه بل شیز پیدا کېږي. د دې وجې نه دا هغه چینو ته شامل دي چې کومې چینې د غرونو نه راوځي او کم بوټي چې د ځمکې نه راوځي او کم ماشومان چې د رحمونو نه پیدا کېږي. البته مزید چې په زمانه تزینو علامه ابن جریر رحمه الله د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت نقل کړلی وی د فلق معنی دی خلقو یعنی ټولو موجوداتو ته دا شامل دی چې هغه رب دی د ټولو موجوداتو من شر ما خلق. بل بکې معنی دا چې دا فلق په جهنم کې یو وادي ده نو زه پناه غواړم د هغه جهنم کې چې کوم وادي ده د هغې نه پناه غواړم په چا سره په خپل رب سره په الله پاک سره. من شر ما خلق او پناه غواړم دا په الله سره د هغه شرورونه کم شرور چې الله جل شانه پیدا کړلی. الله جل شانه تاسو دا عقیده ده چې الله پاک د خیر خالق د خیر خالق الله پاک دی او د شر خالق الله پاک دی. ومن شر غاسق اذا وقب او پناه غواړم د شر د تورې تیارې نه کله چې دا توره تیاره راخوره شي. کله چې د شپې تیاره شي نو غلاګران په غلا پسې روان شي ډاکوان په ډاکو پسې روان شي او شیطانان او دغه رنګې پیریان چې دي هغې په خپل روانو پسې روان شي. د دې وجې نه نبي علیه السلام حدیث مبارک دی فرمایي کله چې ماښام تیاره ولګي نو خپل څاروي او خپل ماشومان دا راجمع کوئ دا د کور نه بهر مه پرېږدوئ ځکه دغه پیریان او شیطانان دا ورته نقصان رسي بیا او تیاره په دې کې ټول ضرري څیزونه هغه راجمع شي او بیا نقصان چې دی هغه انسانانو ته رسي. د دې وجې نه فرمایي پناه غواړم په الله سره د شر د تورې تیارې نه کله چې دا تیاره راخوره شي. ومن شر النفاثات فی العقد او پناه غواړم په الله پاک سره د شر د پوکو وهونکو نه چې هغې پوکي وهي فی العقد په غوټو کې. من شر النفاثات نفاثات دا صیغه د جمع مؤنث ده نو د دې وجې نه جمع مؤنث صیغه راوړه چې د لبید سره خپل لوڼه وي هغې ورسره هم دا جادو کړی په نبي علیه السلام باندې. نو شر النفاثات د جمع مؤنث صیغه راوړه دې ته تغلیب ویل کېږي. دې سره مذکر لبید هغه نارینه هغه ورسره مو خو په مؤنث باندې په
په مذکر باندې مؤنث ته تغلیب ورکو ځکه دا جادو او دا سيزونه اکثر دا مرزونه په خزو کې ډیر زیاتی نو هغه اکثر دا جادو او دا سيزونه کی د دې وجنه وي چې د دې وجنه دلته کې تغلیب کو بل معنا دا چې شر النفاثات اصل کې دا النفاثات صفت موصوف له حذف دی ومن شر النفوس النفاثات د شر د هغه نفسونو نه چې هغه پوکي وهي په العقدې په غړو کې نفس هغه لاړې ته ویل کېږي چې توکان چې دسې پوکي ورکې معمولی غونتي توکان وسري هغه ته نفس ویل کېږي او نفخه ویل کېږي پوکي ته او تفل ویل کېږي هغه لاړو ته چې پای کې هغه پوکي ته چې لاړې په ډېرې زیاتی نو د دې وجنه دم چې کله کوي نو پکار د چې د دم سره فرمایي چې د دم سره معمولی غونتي توکان د بکې پکار دی او ثابت دي ومن شر حاسد اذا حسد او پناه غواړم په الله پاک سره د شر د حسد کوونکی نه اذا حسد کله چې هغه حسد ښکاره کی کله چې حسد په زړه کې کنه نو داغه ته تکلیفي هغه د نزله سوزي خو چې کله هغه د شر راښکاره کی نو بیا خلکو ته تکلیف ورکی ومن شر حاسد او د شر د حسد کوونکی نه اذا حسد کله چې هغه په حسد باندې عمل شروع کی حسد دا یو ډیره بهتري دا یو ډیره تباکون بیماری ده دته هغه مهلکات ولګي په کوم بیمارو سره چې انسان د نزله تبا کیږي پای کې یو حسد ده په مغ د زمکه په اسمان کې د ټول لومبي ګناه هغه د حسد دی په مغ د زمکه باندې ټول لومبي ګناه حسدو په اسمان کې شیطان کړو په زمکه باندې قابل کړو نو او دا رنګ روایت کې راځي ان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب دا حسد دا ګناون د خپل د حسد دا نیکه داسې سيزي لکه څنګه چې ور سره وچ لرګي اغا سوزي نو حسد چې دې سره نه کې سوزي البته لا حسد الا في اثنين حدیث مبارک کې راځي حسد په معنا د غیبت لري ال په حدیث مبارک کې غیبت اغا ته کوي شي حسد نشي کوي او یو چاله الله پاک مال ډیر ور کړی ته الله پاک دل چې څنګه مال ور کړل مالم داسې حلال مال لا کا د نه مال خو مال مراکا در دې جیداد ور کړل الله پاک د نه مال عمره کا دې ته غیبت ویل کی دا جایز ده خو کوته چې الله پاک د نه واخلي او مال را کې دا حسد دی دا جن جایز دی د سر د انسان نیکه چې دی هغه بربادیږي بسم الله الرحمن الرحیم قل او ای محبوبه اعوذ برب الناس پناه غواړم په هغه ذات سره چې هغه د تمام مخلوقات رب دی اعوذ برب الناس اعوذ عبد المجید دریابادی رحمت الله فرمای اعوذ الله مجھے حفاظت میں رکھے اعوذ الله مجھے حفاظت میں رکھے الله دې ما په خپل حفاظت کې وساتي اعوذ پناه غواړم برب الناس پرب د ټول مخلوقاتو ملک الناس چې بادشاہ دی د ټول مخلوقاتو الہ الناس او الہ او معبود دی د ټول خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو اچونکو نه من شر الوسواس د شر د وسوسو اچونکو نه الخناس چې پټیدونکو او غیبیدونکو دي خناس صيغه د مبالغه راوړه په دې کې د اشاره ده الذي يوسوس مره بعد مره د چې وسوسه اچي بار بار وسوسه اچي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د انسان په دې ځړ باندې د شیطان ته ګوډي ماتي کړي چې کله دې ذکر کی نو دا شیطان او تختی پشاشي او چې کله دې ذکر بس کینو بیا راشي بیا وسوسه شروع کی د دې وجنه هر وخت چې د الله ذکر کو په جواب باندې ني نو چې پسړه کې د صحابه په شانتي چې دل بیار او دست بکار لاس کې بل دنیا یو ځل د الله سره د صحابه په شانتي کیفیت هغه حاصلول غواړي او کو څوک چې ماته د حاصل شوي هغه د علما چې کوم زمونږ شیخ صاحب هم دي زمونږ شمس العارفین عزیزی رحمت حفظه الله تعالی نو دیتا چې د دې پلاس کې لاس ورکی د بل متبع سنت عالم پلاس کې لاس ورکې نو استاد له کیفیت په داسې جوړیږي بیا ستا چې کله د بیاتو کو او د هغه معمولات تی پوره کړو او پابندي دی وکړه او شیخ تریزان حواله کو نو استاد له کیفیت په جوړیږي شي څنګه به جوړیږي څنګه چې د صحابه ستا پلاس کې به دنیاي خو ستا پزړه کې به هر ټیم الله کان نبی صلی الله علیه وسلم یذکر الله احیانا نبی علیہ السلام به الله پاک هر ټیم د الله ذکر کو نو مطلب سری چې هر لحظه کې د نبی اسلام زړه چې دغه د الله سره الذي كم اغه خناس يوسوس في صدور الناس چې هغه وسوسه چې په سينو د خلکو کې من الجنه والناس کو هغه د پیریانو نه کو هغه د انسانانو نه د
قرآن کریم د آیتونو ثابت ته څنګه چې په دغه شیطانان په پیریانو کې شته دغسې په انسانانو کې هم شته. نو د دې وجې نه د دې آیت نم ثابت شوه په انسانانو کې هم شیطانان شته. نو د پیریان چې کوم شیطانان دي او کوم چې انسي شیطانان دي ای الله پاکه ما د هغې نه په خپل حفاظت کې اے الله پاکه ما په خپل حفاظت کې واهلي. نبی علیہ السلام فرمایي یا ابا ذر تعوذ من شیاطین الانس والجن. ابو ذر غفاری رضی الله ته نصیحت کوي اے ابو ذر د انسی او د جنی شیطانان دواړو نه پناه غواړه ځان د الله پاک په پناه کې ورکوه. د دې اخیری سورتونو د سوره فاتحه سره تعلق څنګه دی؟ په فاتحه کې ویلي رب العالمین الحمدلله رب العالمین، دلته کې وی رب الناس برب الناس. په سوره فاتحه کې ویلو مالک یوم الدین، دلته کې وی ملک الناس. سوره فاتحه کې ویلو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو دلته کې وی الہ الناس. دا د هغې سره مناسبت دی. دغه رنګ په سوره فاتحه کې مونږ د الله نه دعا کړو چې اے الله پاکه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، چې الله ستا عبادت وکوم ستا بنده یم ستانه امداد غواړم ماته نیغه لار وښیه. دا دوه انعامات چې کله حاصلې په دې کې به تا ته شیطانان مخې ته راځي، تا به نه د دنیا نه د دنیا پرېږدي نه د آخرت پرېږدي. نو د هغې نه د حفاظت دپاره دا اخري صورتونه دي چې څوک د دې صورتونو اهتمام کی سحر ماهان درې درې پیری وایي د جادو نه د خلکو د بغض د حسد نه د بد نظر نه دغه نه الله پاک حفاظت کی. او د قران کریم شروع چې دا هغه د بسم الله نه ده او د قران کریم اختتام په سین باندې دی. د قران کریم شروع د بین ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. د قران کریم شروع د بین ده او اختتام په سین باندې دی والناس کې اخري سین دی. نو علما فرمایي تمام انسانانو پیریانو د دنیا د آخرت د کامیابی لپاره د قران کریم بس دی به سین بس چې دې باندې منګولې مضبوطی کی او د علم حاصل کی دې باندې عملو کی نو کامیاب او کامران دی دنیا او آخرت دواړو کې الله دې مو تاسو دنیا آخرت کې کامیاب او کامران کی.